دا محمد حسین اور پسواته رورو دا زما ورور دا سوی تاسو د نصیحت واوري قسم نه په مې هم اثر کړي دا څه خبره تری کړي لګي تاسو واوري خو زمانه هم هغه کار واخلي چې پس زمانه تر رضا کېږي او زما هغه ځای په دنیا کې خو بس مې سه بو ژوند مې دې ټیمه پورې تیر شو خو لا ته بس او یو ورځ به مرو هلته به مونږ ږدي په هغه ځای کې وایي چې رحمان بابا وایي چې یو دیوال ته مخ او بل ته شا شي هغه ځای کې بیا څه شی کې سبب یې هلته چې ما هلته زه تلم ما فلمونه جوړول ما دا کول ما هغه کول ما خو الله ته دا سوال دی چې زما لکه اوسه پورې که زه هر څنګه وم مطلب مخکې هم زه هندو نه وم مسلمان وم خو لکه ما سوچ وس دې خبرو ته وکړو چې دا مرګ خو دا خو شته دی دې نه خو بلکل چېرته تلل نشته دی که په ایمان باندې شو نو ایمان زمونږ دومره مضبوط دی الحمدلله چې مونږ مسلمانان یو او دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او که داسې چېرته د شهادت ځای راشي نو کوشش به کوو دومره زمونږ ایمان شته دی الحمدلله الله اکبر کبیره دا سه عجیبه خبرې کړي یقیني چې زما په زړه باندې هم قسم په خدای چې اثر کړی دی ښه اصل دنیا د حقیقت ورته پته ولګي حالانکه دا زموږ هغه غرونه دي چې د دنیا د کامیابۍ یو سټیج ته رسېدلي دي چې دې ته هر څوک زور کوي او هر څوک وایي چې دغه سټیج ته ورسم اوس دا زما وروڼه په دغه ځای کې هم پیمانې دي چې دا مونږ څه کوو په خپله زندګۍ زما وروره حسین صاحب اور پسواته الله دې مونږ ټول قبول کړي الله دې مونږ هغه زندګۍ ته راولي کوم چې زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او زما رب خوخی هغه زندگی هغه کار دی الله مونږ نه والي الله دې مونږ ټول قبول کړي په خپل لار کې زه به صرف دومره خبره وکم زما نبی فرمایي كنت فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل اے خلقو واورئ داسې په دنیا کې زندگی تیرا کا چې یو مسافری او راشي او خپل سفر یو قسم له سامان دی او هغه په لار باندې روان دی او یو سوری راشي او یو سوري ته لاندې کینی او خپل ضرورتو او خپل اوبه ارسه وسکي او خپل پیټې پنډوکې هغې تیار ایښي او چې کله دمه شي د هغې نه پس بیا خپل سفر شروع شي ای جناب دا دنیا مسافر خانه ده ما او تا ټول مسافر یو نن چې ما پتا په دې دنیا باندې یو نږدې ده چې یو 50 کاله پس دا کمې چهرې چې دي دا به په خاورو کې پراتی دا نوې خلک به زمونږ کورونو کې راغلی نوې خلک نوې نسل به زما په کمره کې زما په کور کې وي زما په جیداد کې وي او زما نوم او نشان داسې به ختم شوي گویا امونږ چې نن سبا د خپلو مشرانو چا سره تصویران یې هغې ته ګوري که نه نو خیال هم کړی قسم دی څوک اړو دا وایي نه چې دا خلک دلته پاتې شوی دی دوی په دې دنیا کې قدمونه ایښي دي دوی په دې دنیا بازارونو کې ګرځېدلي دي دوی دلته ډیلینګ کړی دی دوی دلته اخیستل خرڅول کړي دي دوی دلته روب او دبدبه کې ګرځېدلي دي دوی جګړې کړي دي دوی غم خادۍ کړي دي دوی جړه فریاد کړی دی دوی چغې سورې خوشحالۍ ویلي دي دا سندرې هر څه ختم شي باز خبره ختمه د مرګ سره هر څه ختم شي اوې شیخ صاحب لیکلی دي وایي اوس خو دوړه دا پته نه لګي کله چې دا دوړه ختم شي بیا به هر چا ته پته ولګي چې څوک په خر سوق دی او څوک په اس باندې سور دی اوس جناب دوکه ده لیبلوکم ایکم احسن عملا هر یو په دوکه کې پروت دی نو جناب مرګ مونږ تاسو ټولو له راځي زما دې سواتي ورور چې کومې خبرې اترې وکړې ډېرې عجیبه خبرې وکړې الله دې تاسو ته په دې خبرو استقامت درکړي او په دغه پیړ کې چې څومره خلک دي نو زما ټولو ته خواست دی جناب چې ما او تا به سبا په دغه قبر کې پراته یو جي دغه قبر کې به پراته یو او زما استاد ټول حساب کتاب به دا خلک ګوري یقیني کو د مرګ نه مخکې توبه ونه کړه او په داسې حالت کې ما او تا له مرګ راله د الله په ذات قسم دا چې ما په دنیا کې زندگی تیره کړې دا ډېر د نقصان زندگی ده ولې جناب دا هم صدقې جاریه ده دا روانه ده په میډیا دا روانه ده څومره خلک چې ګوري بیا به ما او تا ته په دغه قبر کې عذاب راځي ما او تا بیا مړه شو خو زما او ستا عملونه مړه نه دي ګورې
زما او ستا عملونو ته کفن نه دی اچولی شوی، زما او ستا عملونو نه روح قبض شوی نه دی، زما او ستا ملک الموت جسمانی اعتبار سره زما روح وړی روحاني اعتبار سره، خو زما او ستا چې کوم دننه په دنیا کې دا کمې خبرې اترې پرېښي دا ګورې را روانې وي. ځکه خو نبي علیه السلام فرمایي نیکۍ ته رابلونکی داسې دی ګویا چې دی نیکۍ کوي او چا چې د نیکۍ جرړه خښه کړه نو هغه داسې دی ګویا چې دی په خپله دا عمل کوي. خو هر ځای ته لاړې د پسې به دا عملنامه رواني او که چا د بدۍ جرړه خښه کړه نو قریب ده چې په مرګ به هم تې خلاص نشي، قریب ده چې په قبر کې به دننه ریزه ریزه شي بیا به دې هم خلاص نشي. د توبې نه باوجود کو انسان دنیا نه لاړی. نو غرض مې دا دی جناب الله دې موږ تاسو ټولو ته استقامت نصیب کړي. او بیا خاص کر دا کومه میډیا چې دا زه خو بار بار دا خبرې کوم جناب دا هغه دنیا ده چې ګوره بیا موږ تاسو د دې نه خلاصېدی نه شو. زه درته قسم خورم یو سنګر دی توبې ایستې ده مخکې سنګرو اوس ماشاءالله ډېر عجیبه شوی دی او ډېر الله ورته سا شوی دی. زه یو څو ورځې مخکې په یو چوک کې راتاوېدم یو د سولر ډریور اقه ګانې لګولې وه حیران شوم خدایه پاکم هغه 10-15-20 سال پس مخکې توبه ایستې ده هغه اوس الله والا شوی د هغه اواز اوس هم نه ختمیږي خو دا ښه ده چې په جمدانې توبه ایستې ده بس او د هر څه نه یې توبه کړې ده. زما نبي فرمایي بهترین عملنامې هغه دي چې د مرګ سره بندې نه شي، هغه عملنامې بهترینې دي چې دی مړ شو د پسې رواني. نو جناب د الله ساجبه قانون دی الله ګوره داسې نه دی د زندګۍ په کم یو سټیټ کې چې په ورلې الله دې قبلوي. او زموږ دا بعضې دا خلک لږې توبه وباسه اوس توبه وباسي او خلک دې ګمراه کړه او خلک دې داسې کړه او خلک دې هغسې کړه. د الله بنده دا زمونږ کار دی. زما رب فرمایي چې هر ټایم دې توبه ویسته بس کوه. ته خو د ګناهونو دا دلدل ساس کا، ته خو دا ځمکه او اسمان په ګناهونو باندې لت پت کا، ما ته د مرګ نه مخکې توبه په صدق سره وباسه زه به یې قبلوم. زما او ستا پکې څه کار دی چې ما ورته د ځان نه مفتیان ساس کړي او په دې کمنټسو کې په دې خبرو اترو کې وایو چې بس جي دا خو داسې دی او دا خو هغسې او دا خو هغسې. زما او ستا څه پته لګي چې ما او تا به آخره خاتمه خدای مګه په کوپرې کې بسوي. نو جناب دا خلک یقیني زه چې وګورم ما ته تسلي میلاو شي. الله دې موږ ټول قبول کړي. او پیره بیا زما وروره محمد حسین اور په سواتی میا صاحب الله دې موږ ټول قبول کړي. ډېرې ښایسته خبرې دي کړي او الله دې دې غزدقې زندګۍ نه د خپلې زندګۍ کم چې حقیقي زندګي ده الله دې راوله. الله دې زموږ ټول څومره چې په دغه پیړ کې څومره مسلمانان زما ورونه دي زما خویان دي الله دې ټولو ته دا بل لار نصیب کړي، دین تبلیغ دا لار دې ورته نصیب کړي او هغه لار دې ورته نصیب کړي چې کوم باندې الله او د الله رسول خوشحالیږي. الله دې موږ ټول ته هغه لار نصیب کړي چې رب رانده پکې